الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب حلاوة الإيمان باب دے په بیان د خوږوالي د ایمان کی دے باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. اول دعوه د باب صدا امام بخاری رحمه الله سبیان اول غواړي. دویم غرض په دې دعوه کې سره دریم مناسبت د دې باب د مخ کې باب سره سره اول بحث دعوه د باب صدا دعوی بارک مغدر اقوال دی. اول قول د عام شارحینو دی چې دعوه د امام بخاری او خصلت بیانې د خصائل د ایمان چاغه حلاوت ایمانی دی او مقصد اثبات د ترکیب د ایمان دی چې ایمان مرکب او هر مرکب کې زیادت او نقصان راځي نو ایمان کې هم زیادت او نقصان راځي. بل دا ده چې ایمان کې خوږوالی ثابتای او خوږوالی یو کیفیت دی او کیفیت متفاوتی. بعضی چیز کې لږ خوږوالی بعضی چیز کې ډېر خوږوالی. نو ایمان کې بعض خلکو په ایمان کې لږ خوږوالی د بعض خلکو په ایمان کې ډېر خوږوالی. نو حلاوت د ایمان دې کې زیادت او نقصان راغلی نو ایمان کې هم زیادت او نقصان راغلی. دا د عام شارحینو رایه ده. دویمه رایه د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله ده. هغه فرمای دعوت د امام بخاری رحمه الله ترغیب د مومن ته په کولو د دې کار دغه شان کار ځان کې پیدا کچې ایمان کې د خوږوالی راشي. او دریم رایه د مولانا زکریا رحمه الله ده. هغه وایي دفع د توهم د انحصار په خمسو کې کوي کم توهم چې ناشیو حدیث د ابن عمر نه چې بنی الاسلام علی خمسین. دویم بحث غرض د امام بخاری رحمه الله دې باب کې سره غرض رد په متکلمین او مرجئه دې په اثبات د ترکیب کې او غرض رد په معتزله او خوارج دې په اثبات د زیادت او د نقصان کې او دا به تقریبا ټول بابونو کې د قشانی. دریم بحث مناسبت د دې باب مخ کې باب سره مخ کې باب کې داو چې حب رسول د ایمان نه دی. حب رسول ایمان دی. اوس دې کې دا بیانای چې ستا ایمان مشتمل شه په حب رسول نو په دې ایمان کې به خوږوالی پیدا شي. ایمان کې به بلا ډېر حلاوت او خوږوالی راشي خوږ بشي. دا مناسبت شي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله
وان یکره ان یعود بالکفر کما یکره ان یقذف فی النار. درې خبرو ته خیال کوئ حدیث شریف. اول مختصر احوال د رواتو د حدیث، دویم تشریح د حدیث او اعتراضات او جوابات، او دریم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. اول خبره احوال د رواتو. د امام بخاری استاذ محمد ابن المثنى ابن عبید، دا د امام بخاری رحمه الله استاذ، د بارک علامه ذهبی وی ثقه ثبت ثقه ده او حافظه سیده. تاسو په خبره پوه شئ کې په پوه د تاریخ پیدایش او وفات او د محمد ابن بشار تاریخ پیدایش او وفات یو دی. په 252 هجری کې وفات شوی. ورپسې عبدالوهاب الثقفي، عبدالوهاب ابن عبدالمجید ابن سلط البصری الثقفی، بنو ثقیف قبیله ته منسوب. دام سے قراوی ده. دریم ورپسې ایوب ده، ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی. دی نورو حدیثو کتابونو کې با ایوب سختیانی نوم تاسو ته ډېر راځي. ایوب سختیانی دام ثقه ده. ابي قلابه په کسره د قاب سره عبد الله ابن زید ابن عمر البصری، دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ شاګرد. ایوب هم تابعی ده، صحابه سره ملاقات شوه خو سمانه ده ثابت روایت. حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. تشریح د حدیث ته ګورئ. سلاسم من کن فیه، درې سیزونه چې چا کی وی وجد حلاوت الایمان، دا کسب د ایمان خوږوالی محسوس کی. اول ان یکون الله ورسوله، چوی الله او رسول احب الی محبوب دتا مما د هغه سنه سواهما چې د الله او د رسول نه بغیر. د الله او رسول نه چې کائناتو کې هر څه بغیر دي، د ټولو سیزونو نه ورته الله او رسول محبوب یو داش. دویم وان یحب المرء لا یحبه الا لله، چې محبت د بنده سره کوي، محبت نه کوي د دې بنده سره مگر خالص د الله د پاره. چا سره چې محبت کوي څه د پاره. دریم وان یکره ان یعود فی الکفر، او دا بد غنی چې د کفر ته واپس شي. کما یکره ان یقذف فی النار، لکه داسې چې بد غنی چې د اور کې واچولی شي. اور کې اچول څنګه بد غنی، کفر ته تلل د قشان بد غنی. دا درې کارونه چې چا کې وي نه دی به د ایمان خوږوالی محسوس کی. سلاسن مبتدا ده. اعتراض دار چې مبتدا خو نکره نه یا معرفی او یا نکره مخصصی، نه پکې دلته تعریف شته او نه تخصیص شته. دا څنګه مبتدا ده؟ نو جواب دار چې سلاس و خصالن یا خصالن سلاسن موصوف حذف دی یا مضاف الیه حذف دی، نو تخصیص پکې راغلی.
دویم جواب بداو کوي چې دا عامه قاعده نه ده چې نکره مبتدا نشي راتلی دا په هغه صورت کې چې مفیده د فایدې نه وي نو نکره مبتدا نشي راتلی چې کله مشتمله په افادي وي نو بیا نکره مبتدا راتلی شي لکه تاسو مشرق جامع کې ویلي که کوكب انقض الساعة شجرة سجدت شجرة نکره ده کنه او مبتدا ده سجدت خبر ده ویلیم دی کنه خسلاسن مبتدا شو نو خبر ایسا شیره من کن پیه دا شرط شا او وجد حلاوت الایمان دا جزا شو او شرط سره دا جزانا دا خبر دا سلاسن شا جمله شرطیه خبر شا لکه پی پوئی شئی درې تنان چې داس درې من هغه کن پیه درې خویونه دي من کن پیه هغه څوک چې وی دا درې پیه پدکې کن کې ضمیر ثلاثن تراجه ده پیه ضمیر من تراجه وجد حلاوت دا وجد ضمیر من تراجه ده پیدا بکی دا من حلاوت الایمان ته ایمان خوبواله دلته د ایمان تشبیه د عسل سره ور کړی در چا سره شهد سره نو ایمان مشبه شه او شهد مشبه به شه او کلام کې مشبه ذکر دی دا کوم استعاره شه او لازم د شهد سره خوږوالی دی نو په حلاوت کې تخیلیه شو هلکه تاسو په خبره پوهېږئ خو دا حلاوت به څوک محسوسوي دا به هغه څوک محسوسوي چې د وساوس او د توهماتو نه صحتمند دي دوه قسمه خوږوالی دی یو حسي دی او یو معنوي دی حسي دی ته وایي چې ګوړه خوله کې واچه خوله دې خوږه شي دې ته حسي خوږوالی دا حسي خوږوالی څوک محسوسوي چې چا ژبه ترخه نه وي معنا صفرای زیاته نه وي بعضې سړي تبه تاسو خیال کړی دی خوږ شی نه محسوسوي از صفرا بدن کې زیاته شي سړی صحتمني صفرای زیاته نه وي نو حسي حلاوت محسوسوي او سړی د کفر او شرک او د بدعت په ګناه مریض نه وي نو د معنوي صحت محسوسوي او که مریض و نو د معنوي صحت نشي محسوسولی دلته د ایمان خوږوالی حسي دی او که معنوي دی امام نووي رحمه الله او عام محدثین وی دلته معنوي خوږوالی مراد دی څه معنوي خوږوالی او معنوي خوږوالی څه شی دی استلذاذ الطاعات عبادت سړي ته خوند ورکول ایمان خوږوالی چې سړي کې راشي نو بیا به څه خوند ورکوي عبادات و استنکار المعصیات د خدای نافرمانی به ډېره بدې شي و تحمل المشاق فی مرضات الله او تکلیفونه برداشت کول د خدای په رضا کې دا ورته آسان شي دې ته حلاوت د ایمان وایي تکلیفونه برداشت کوي خیر دی چې الله رضا شي دې ته څه وایي دې ته حلاوت د ایمان وایي او حلاوت معنوي تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ دې ته څه وایي حلاوت معنوي معنوي خوږوالی بس د مانځه ټیم چې راشي د بدن بیماری چې زر ودرېږي خدای ته او بس چې ودرېږي نو سکون ورته حاصل شي دې ته حلاوت معنوي بعض عالمان وایي صوفیای کرام بالخصوص چې نه دلته د ایمان د خوږوالي نه ظاهري خوږوالی مراد دی حسي چې کوم په ژبه محسوسي تاسو پې پوه شئ په ژبه څه کېږي محسوسي یعنی دا مطلوب شرعي دا مطلوب حسي وګرځي څه وګرځي مطلوب طبيعي وګرځي مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله
د خپل پیر صاحب سره بیعت وکړو. پیر صاحب یې څوک و؟ حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله. نو ده ورته وویلې چې زه بیعت کوم خو زه ګوره مدرس یم، تهجد مهجد نشم کولی، سبا بیا رانه سبق خرابېږي، خوب راځي، ما به دې څیزونو کې نه پوهېږم. هغه ورته وایي ټیک شو، هېڅ خبره نشته. بیعت وشو او دلې کټ واچاو او د ده د کټ خواته د حاجي امدادالله مهاجر مکی کټ واچاو. د غټ شخصیت و مشهور. شپې 2 بجې شو، هغه راپاڅېده او داسې وکړه په مصله ودرېده او خدای ته جاړي. دې قصې دی ورته ګوري، خوب نه ورځي. پردي ځای کې خو سړي ته اکثره خوب نه ورځي، تاسو بستره سړی خپله بدله کړي که نه، نو دله خوب نه ورته. دله کتل که ډېره مزه یې بس هغه ورته څه نه ویلي. دی په خپله پاڅېده او داسې وکړه او شاته ودرېده، بس دم شروع. بس ده ویلې ده خو ورته ویلې چې سبا له زه ځم. هغه ورته یې څنګه کله به ځې؟ وده ورته یې زه یو څو ورځې پاتې کېږم. بس وایي ټیک شو. 40 ورځې پاتې شو. 40 ورځې وروسته لاړه. بیا پیر صاحب ته خط راولېږه، پای کې یو څو خبرې ولیکلې چې ما کې دا کارونه پیدا شوي. یو کار دا دی چې مدح او ذم ما ته برابر دی. څه؟ دا ګوره ډېر لوی مقام دی، تاسو په خدای یقین وکړئ چې څوک دې صفت کوي او که څوک درته کنځلې کوي، دواړه ته یو شان. موږ او تاسو ته یو شان دي چې څوک هم صفت کوي نو خوشحالېږو که نه، او که کنځلې کوي څه خفه کېږو، یا بد زمونږ غیبت څوک کوي چې دا داسې دی، موږ احساس د کمترۍ کوو که هغه دی دا ما ته هېڅ خبره نشته. دویم دا دی چې مکروه شرعي راته مکروه طبیعي ګرځېدلی دی. کوم شی چې شرع کې بدي هغه داسې دی زما په طبع کې بد دی، حسن را باندې بد لګي. نو مرغوب شرعي راته مرغوب طبیعي ګرځېدلی. کوم شی چې شرع جایز کوي هغه ما ته داسې خوږ دی لکه طبعا چې حسي شی چاته خوږ. هلکه دا اوس غټه مرتبه ده که حکیم اختر صاحب د کراچۍ کې یو پیر صاحب تیر شوی دی، اوس وخت کې وفات شو. حکیم اختر صاحب نوم اورېدلی؟ هغه وایي زما د 1 لاک کرته د خدای په نوم قسمي څومره چې د الله د دې نوم نه په دې کائناتو کې بل خوږ شی نشته، او دا خوږوالی به ژبه محسوسي. هلکه تاسو به وایئ الله موږ ووایو او ګوړه بیا خولې له واچو الله سره، خو زمونږ خوله خوږه نه شوه، ګوړې سره خوږه شوه. هغه څنګه وایي چې حسي خوږ دی. نه دې باره کې به یو شعر دی، وإذا لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار. چې تا کله میاشت نه یې لیدلې نو د هغو خلکو خبره ومانه چې هغوی په دې سترګو لیدلې ده. نو چې موږ د الله د دې نوم حسي خوږوالی نه دی لیدلی، نو چې چا لیدلی دی د هغوی خبره باید ومنو که نه. هلکه پوه نه شئ تاسو، د الله نوم ډېر خوږ دی. دا خوږوالی د ایمان حسي دی، صوفیای کرام وایي. نو چې چا کې دا 3 کارونه راشي د ایمان حلاوت خوږوالی به محسوس کړي. حدیث کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته پردی ښځه مخې له راشي او دی نظر ښکته کړي، الله تعالی به دته د یو عمل توفیق ور نصیب کړي یجدو حلاوتها، چې دغه عبادت خوږوالی به دی محسوس کړي. تاسو پې پوه شئ زمونږ ستاسو عبادتونو کې مزه ځکه نشته چې خوږوالی نه محسوسو. چې پوه شو چې خوږ دی نو خوږ شي پسې خو بیا خلک رواني که نه، موږ یې خوږوالی نه دی لیدلی. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. او صوفیای کرام یې خوږوالی لیدلی دی، نو ځکه هغوی بس ټوله زندګي چې چېرته لاړ شي بس هلکه لږې اوبه به نه وي چې د اودس پې وکړو، چې اودس به وکړې داسې ځای شته چې لږ یو څو رکعته مونځ کوو. او موږ شرمېږو چې خلک به وایي چې وګوره دا د مانځه ټیم دی څه، هغوی کې دا شی نشته. تاسو پې پوه شئ ځکه د ایمان حلاوت خدای ور نصیب کړی دی.
دا درې خبرې چې چا کی د ایمان حلاوت به ورته حاصل شي. وجدا حلاوت الایمان هغه کم دی؟ اول ان یکون الله ورسوله، چې الله او رسول احب الیه مما سواهما، محبوب شي دته د ما سوا د الله او د رسول نه. ټول کائنات موجودات کې الله او رسول دته محبوب شي، دا یو خبره. الکه دا یو شوه. او د مدار چې چا سره محبت کوي نو د الله د پاره کوي. او درې مدار چې کوپر په سره واپسی د سی بدی شي لکه ورته واپس. دا درې ولې ذکر کړ؟ ځکه د انسان مناسبت یا د خالق سره راځي او یا د مخلوق سره راځي. که خالق سره راځي نو دا اول شی ان یکون الله ورسوله احب الیه. او که د مخلوق سره نو مخلوق بیا دوه قسمه ده، یا دوست سره راځي یا دشمن سره. چې دوست سره راځي نو دا دویم شی وان یحب المرء لا یحبه الا لله. او که د دشمن سره نو بیا ویکره ان یعود، ځکه دشمن به تا ته کفر دعوت درکوي کنه. دا درې ځکه ذکر. دلته اوس به تاسو به یو مشهور اعتراض وارد شي چې د نسائی او ابو داود روایت کې د دې نه منع راغلی ده چې الله او رسول دې په یو ضمیر کې جمع شي، او دلته دواړه په یو ضمیر کې جمع شوي دي. ان یکون الله احب الیه مما سواهما. هما ضمیر چا ته راځي دي او دې نه منع راغلی ده. ابو داود او د نسائی روایت. یو خطیب راغلی او خطبه نبی علیہ السلام ته بیان کړو، صحابه ناست. هغه ویلي من یطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فانه لا يضر. دسی ونه چې ومن یعص الله ورسوله ومن یعصهما. نبی علیہ السلام ته بیس الخطیب وانت ډیر بد خطیب، غلط کار دی. الله او رسول له یو ضمیر کې د دوالو ته ولې راچک الکه تاسو په پوه شئ. عدل تدوا په یو ضمیر کې جمع شوی. یو جواب خدا دے چامن راغلی دا هغه ابتدائی زمانه متعلق وا. ادا اوس چې ذکر راغلی دی نو دا د رستۍ زمانه متعلق. معنا دا د چې زمانه اولنۍ شرک ته نږدې وه نو الته د صد ذرایع د وجې نه منع راغلی وه چې الله او رسول په ضمیر کې مه یو ځای کوئ، څوک د تساوی توهم اونکي. بیا وروسته اجازت راغلی نو دا حدیث په وروسته حالت بنا دی. هلکه پې پوه شئ که پې پوه. دویم جواب چا کړی دی چې یو جمع ده په محبت کې او یو جمع ده په معصیت کې. دلته جمع په محبت کې شوی دا جائز ده. ګورئ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، او الته جمع شوی ده په معصیت کې ومن یعصهما فانه لا یضر الا نفسه. جمع په معصیت کې نه ده جائز او په محبت کې جائز. دیم جواب امام طحاوی رحمه الله کړی دی. هغه وایي نبی علیہ السلام ورته بیس الخطیب ځکه ویلې چې هغه وقف بې ځایه کړی و. من یطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن یعصهما فانه لا یضر الا نفسه. داسې دی کړ هغه دا جزا ورسره نه و ذکر کړي، صرف ومن یعصهما او بیا یې وقف وکړو ومن یعصهما فإنه لا يضر الا نفسه. هلکه پې پوه نه شي، وقف یې بې ځایه کړی او ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملامت کړو. وان يحب المرء، دین دار چې محبت کوي د بنده سره، لا يحبه الا لله، محبت نه کوي د دې بنده سره مگر د الله. چا سره چې محبت کیږي یا د مال منال د وجې نه کیږي، څه د وجې نه کیږي، یا د علم او د کمال د وجې نه کیږي. او یا د فضل او د احسان د وجې نه کیږي. ته چې چا سره محبت کې دی یو سیز نه هم نه متاثره، صرف او صرف د الله د پاره ور سره محبت.
چې دا د الله بنده دی، بس د الله سره نسبت، د الله سره نسبت ته ځکه ورسره دا ډېره کمالي درجه ده. دا درجه وشته څوک چې چا سره د الله لپاره محبت کې خامخا یو غرض به ورپورې تړلی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې بې غرضه محبتونه اوس ډېر کم دي. څه ناڅه غرض به پکې څوک چاله ستړي مشي نه کوي چې څه غرض نه بار معاشره کې خو داسې د تاسو مونږ خو ډېر ښه یو الحمدلله. نقصانات شته دی خو ښه یو. تبلیغیان ښه دي، دا صوفیان ښه دي، بار معاشره کې سره والله که څوک ستړي مشي او چې بیا غریب یې څوک یې در سره کوي هلکه بلاله غریب سړي سره څوک ستړي مشي کوي نه کما او چې بیا مالدار شي بیا ما ته وګورئ تاسو په خدای یقین وکړئ چې مولیان هم داسې دي غریب سړي ته والله که ستړي مشي کوي ورته او مالدار هیڅ هم نه ورکوي او غریب خو کې خو اخلاص ډېرې کړه غریب ډېر مخلصي او مالدار خو ډېر شومپړق کوي. تاسو په خدای یقین وکړئ او مولا بیا هم ښه مالداره نه تاویږي داسې ده که نه ده. تاسو په خدای یقین وکړئ چې معاشره زمونږ د دویم شي کې ډېره ګډه وړه ده. الله لپاره محبت دا ډېر کم دی. دریم څیز وان یکره او دا بده ګڼي ان یعود بالکفر چې واپس شي کفر ته کما یکره داسې بده ګڼي لکه څنګه چې بده ګڼي ان یقذف فی النار چې د اور کې وغورځول شي. یا لکه دا کما یکره دا مفعول مطلق دی د اول یکره د پاره او دا ان یعود فاعل دا یکره دی دا مفعول دی. وان یکره العود فی الکفر کراہیتا مثل کراہیت ان یقذف فی النار مثل کراہیت قذفه فی النار. لکه پیدام کا ترکیب باندې پوهیږئ داسې بده ګڼي لکه کفر ته چې واپس او واپسۍ ته وایي. یو سړی د کفر نه راشي مسلمان شي بیا کفر ته ځي دې ته عود وایي. دې ته څه وایي؟ عود. اوس اعتراض دی. اعتراض دا دی چې عود دا خو په کافر سابق کې متصور دی. یو سړی کافر یو مسلمان شي دی بیا واپس شي دا خو په عود خو ده کې متصور دی دا یې بدي شي. ټیک شو. او چې نو مسلمي دغه چې مور پلار نه مسلمان پیدا وي قدیم الاسلامي ده کې خو عود نه راځي چې کفر ته واپس کېدلی بدي شي. هغه خو کفر ته تلل بدي شي واپس کېدل نه ځکه هغه خو راغلی نه دی چې واپس به شي خو د مور نه مسلمان پیدا دې ته عود خو مطلق ذکر کړ. هلکه تاسې پرې پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې دلته د عود نه مراد مطلق انتقال دی. څه دی؟ ګورئ وان یکره او دا بده ګڼي ان یعود فی الکفر چې منتقل شي کفر ته کما یکره لکه څنګه چې بده ګڼي یقذف فی النار چې اور کې وغورځول شي. هلکه دلیل څه دی چې عود مطلق انتقال ته وایي؟ دلیل قرآن کې خدای وایي وقال الملأ الذین کفروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک او لتعودن فی ملتنا. شعیب ته وایي یا به ته وځې او یا به زموږ ملت ته را واپس کېږي. واپس کېږي یعنې زموږ په ملت وي او تللی او بیا به را واپس کېږي دا معنا نه ده. او لتنتقلن الی ملتنا یا به زموږ ملت ته را منتقل کېږي. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو عود په معنا د مطلق انتقال سره دی. دریم مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره په دې اوله جمله کې دی ثلاثن من کن فیه وجد حلاوة الایمان. دې خویونه چې چا کې راشي نو د ایمان خوږوالی به محسوس کړي. او باب کې هم دا بابو د څه د حلاوت د ایمان د خوږوالي د ایمان. درود شریف اللهم صل